बचाएगा पाकिस्तान। यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार, तेरा यार। जी बिल्कुल नन पदे नोखार पदे शोपरा चौक के د پی ټی آی ډیر ګڼ تعداد سره نن یو احتجاجي او مظاهره شوې ده. په دې احتجاجي مظاهره کې د پی ټی آی چې کوم ورکران دي هغه صرف دغه आवाज او دغه ناره وا چې عمران خان دی رهایی شي. د نه علاوه چې پی ټی آی چې کوم کینډیډیټ دي هغه په دې احتجاجي مظاهره کې شرکت کړي دي. صوبایي رکن زرالم خان، قومي رکن شاهد خان، د نه علاوه ساجد مشوانی، ادریس خان خټک ایم دا خبره وکړو چې موږ د عمران خان رهایی غواړو. سید شاهد خان دا خبره وکړو چې نن عمران خان قصور څه دی، هغه دغه قصور دی چې صرف او صرف هغه حق आवाज اوچتای. څنګه تاسو کتل چې د نوخار ټول عوام خصوصا په خیبر پختونخوا کې په پوره پاکستان کې یو आवाज دی او یو مطالبه ده. هغه आवाज دا دی چې عمران خان رها کړی شي او مطالبه دا ده د پښتنو چې موږ په دې صوبه کې هیڅ قسم غیر قانوني او غیر عیني اپریشن نه منو. موږ د دې مزاحمت کوو او د اپریشن کوي د اپریشن په پیله د پنجاب کې وکړي. په پنجاب کې د هغه د کرپټ خلکو د هغه د فارم 47 ایم پی ایس ایم ان ایس خلاف اپریشن وکړي چې کوم د خلکو د عوام منډیټ پټ کړی دی د هغو خلاف اپریشن وکړي. زموږ پښتنو سره دی چې نور مزید ظلم زیاتې نه کوي. موږ نور د خپل مسافر خپل پښتنو نور دې باندې موږ کړي نشو چې کولی په دې باندې موږ کورونه او کلي او علاقې نشو کولی. الریډي پښتنو ته ډېر ظلم وشو او د هغې ظلم بدله دوی په 8 فروری واغشته. خو دا یو ډېر ناکام حکومت دی، یو ډېر ناکام اسټابلیشمنټ دی چې کوم د خپل د عوام سره لګیا دي جنګېږي. عوام په حق ولاړ دی او زموږ چې کوم د ملک اسټابلیشمنټ دی هغه عوام خلاف دی. زه د ډېر مذمت کوم او زموږ انشاءالله دا نن احتجاج کامیاب او روان په 5 اګست باندې زموږ په اسلام آباد کې جلسه ده. په اتفاق پر زموږ د یوت هم ریلي ده چې کومې پورې موږ خپل قائد عمران خان نه راخلاص کړي او موږ په خپل وطن پاکستان کې او خصوصا په خیبر پختونخوا کې موږ امن نه راوستي. تر یې پورې به ان شاء الله غیر قانوني غیر آئینی دا کوم اقدامات چې شوي دي او خاص کر عمران خان چې کومه غیر قانوني غیر آئینی ګرفتاري شوې ده او هغې په حق کې نن په آل پاکستان کې موږ د پی ټي آی د طرفه دا پروګرامونه چې بلکې هر یو شهر کې هر گلی کې هر محله کې په هر ځای کې به موږ پروټیسټ احتجاج ریکارډ کوو چې دا کوم په ملک کې غیر آئیني غیر قانوني اقدامات دا کوم هر څه چې روان دي د دې موږ مذمت کوو او آینده دپاره خاص کر دا د موږ د مستقبل دپاره بالکل د زهر مثال دي چې نن موږ آئین بحال نه کړو، قانون بحال نه کړو، نو دې بیا موږ د مستقبل دپاره څه فایده نشته او فایده نشته. موږ کوشش کوو انشاءالله چې دا پروسس قانون لپاره